او آخره کې معاتبه ده. معاتبه ځان ملامت کول، ځان ملامت کول. هغه دا مطلب دی چې کینا او دې ته سوچ وکړه چې دا ګناه ما وکړه، د خدای دا نعمتونه څومره دي، ماړه دننه ضمیر شته که نشته؟ دننه څه ایمانی قوت شته او که نشته؟ دی خوا د الله د نعمتونو ته وګوره. د خدای سترګې را کړي دي، خدای لاس را کړي دي، خدای خپې را کړي دي، الله ډوډۍ را کوي، بشماره نعمتونه، ګرمي را باندې راولي، یخني را باندې راولي، بارانونه را باندې وري. د خدای د نعمتونو څه شمار شته؟ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. تاسو که د خدای نعمتونه شمارئ دا پوره کولی نشئ. نو ځان ملامته که مړه ته ځان ته سړی وې، ځان سره خبرې وکړه چې مړه دا سړیتوب دی، دا انسانیت دی. خدای دونه نعمتونه را کړي دي او زه د خدای نه نافرماني کوم. لاس مې روغ دي، خپې مې روغې دي، سترګې مې روغې دي، او اذان وشو زه جومات ته نه ځم. لږ ځان په خپله ملامت کړه، بل چاته ضرورت نشته دی. خدای کو دا وعظونه نصیحتونه دا مونږ هسې تذکیر کوو، یاد دهاني کوو. تاسو کې هر سړی په دې خبره پوهه دی چې بانګ وشو نو څه به کې ګډېږي به که ډولکی به راغي؟ نه، بانګ وشو بس د دنیا کارونه دا ما او تا سر ته ونه رسول، هر چا نه به دا نیمګړي پاتې کېږي. اوس خو زه پلار سره غم دی که دا کار ونه کړمه، منډه ترله ونه وامه، دا بچي مې دولت مړ کېږي. خو که تا بېګاله مړ کړي نو بیا به څه کوې؟ دا بچي به دې څه کوي؟ قسم دی هغه بچي به دې خدای ستا نه اخیستی. خلکو لوی لوی ارمانونه په زړونو یوړه که یو یې نه وړه. زمونږ د ټولو په زړونو څه ارمانونه شته، دا به کوم، دا به کوم، دا به کوم. الحمدلله زمونږ په زړه، زه د تخپل ویم، زما په زړه دا ارمان دی چې دا مدرسه جوړه کړم. زما په زړه دا ارمان دی چې چاته کښېنوه او درس ورته وکړم، په اعلی پیمانه باندې وکړم، او د چا په زړه کې به دا ارمان وي چې غټه بنګله جوړه کړم، غټ موټر واخلم، دا وکړم، هغه وکړم. نه، ارمان ځان له کېده خو د دین، ارمان ځان له مخې ته کېده، تمنا ځان له مخې ته کېده خو د دین. چې نیکۍ به کومه، اعمال به کومه، منځونه به کومه، نفلونه به کومه، تبلیغ کې به ځمه، ذکرونه به کومه، جومات سره به ربط او تعلق ساتمه، مدرسې سره به ربط او تعلق ساتمه، خانقاه سره به ربط او تعلق ساتمه. هر وخت به دې سوچ په نیکۍ 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 نیکۍ. نو که مرګ راغی نو ته به د نیکۍ په سوچ کې د الله مخې ته لاړ شي او دغه خبرې خپلې ارمان وګرځوئ چې الله پاک دا خدمت د دین په مختلفو طریقو کې الله پاک زمونږ نه والي.